دویمه فروری دا د پیر ورځ دا او خصوصي دغه ویډیو د آی بی ایس د بیمارانو د پاره دا بیا د آی بی ایس هغه پیشنټ چې هغه د آی بی ایس ای پیشنټ نه دی د آی بی ایس سی پیشنټ نه دی هغه د آی بی ایس ډي پیشنټ دی د آی بی ایس ډي پیشنټ چې کوم دی داغي په سمټمز کې د ټول نه مین سمټم دا وی چې داغي خېټه اني ټایم خرابوي نو خصوصي توګه باندې دغه ویډیو د آی بی ایس د پیشنټ لپاره دا دغه ویډیو خصوصي د هغه مریض لپاره دا چې دغه ژوند د فلیجل یا د ایموډیم کپسول نه بغیر دغه ژوند ډیر بے انتها بے قرار دی او ناقرار دی او نن سبا ور سره هغه د ټینشن ډیپریشن د انزایټي بیمار هم دی هغه ته دا پیغام دی آی بی ایس یا ای دی یا سی دی یا ډي دی خو نن مونږ خاص کر د ډي په حواله سره خبرې کوو د بیان دا وایو چې د دې واحد حل تاسو د فلیجل نه خلاصېدل واحد حل هومیوپیتي د تاسو د ایموډیم کپسول نه د خلاصېدو حد صرف اور صرف ہومیوپیتھی ټریټمنټ دی ځکه چې په ہومیوپیتھی کې واحد د آی بی ایس ټریټمنټ په مکمله توګه باندې او د ټول عمر لپاره تاسو ټیکېدلی شي هغه بیمار چې هغه دا وایي زه چې کله د کور نه وځم نو ما سره دغه یېره وي چې په لاره باندې مې چېرته خېټه خرابه نه شي زه د وتلو نه وړاندې فلیجل یا ایموډیم استعمال کوم او د هغې نه وړاندې زه درې څلور ځل واشروم ته هم لاړ شم زه یم چېرته په لاره باندې راته د واشروم ضرورت رانه شي یا هغه مریض چې هغه د کور نه بهر وځي نو د هر چا سره ګاډي کې کینیم نه وایي څه پته لګي ګاډي کې مې خېټه خرابه شي په خېټه باندې مې وچ درد راشي بیا به راته ګاډی څوک ودرې یا نه به ودرې راته نو اکثر هغه خپل ځان ته دومره نقصان تاوان ورکوي چې اکثر ځان ته مطلب پرسنل ګاډی ځان ته ونیسي پرایویټ ګاډی ځان ته ونیسي هغې کې روان شي په یوازې باندې چې دغه ډرایور اني ټایم کو چېرې ما ته تکلیف راځي چې هغه ما ته ودرېږي یا هغه بیمار چې هغه دا وایي زه بهر بازار کې بالکل خوراک نشم کولی که خوراک کوم نو د ټول نه وړاندې زه ګورم چې آیا دلته واشروم شته که نه واشروم نشته دی یا د آی بی ایس ډي هغه پیشنټ چې هغه دا وایي زه کوم ځای ته لاړ شم نو د ټول نه پیله ګورم چې آیا دلته واشروم شته که نشته دی یعنې د سلام دعا نه وړاندې زه نظر په دې خبره باندې اچوم چې دلته واشروم کوم ځای کې دی موږ له اکثر پیشنټ راشي نو چې کله د آی بی ایس خبره موږ ته وکړي او خاص کر د آی بی ایس ډي خبره وکړي نو موږ ترې نه کله معلومات اخلو نو هغه ته موږ دا وایو چې کله هسپتال ته رادننه شولي نو تا د واشروم تلاش وکړو که ودې نه کړلو بالکل ډاکټر صاحب ما هم داسې کړې ده دې کې داسې پیشنټ شته دی چې هغه دا وایي زه د دغه آی بی ایس په وجه باندې ما مړي ژوندي پرېښودي دي زه مړي ژوندي له نه ځمه زه د چا کره نه ځم ما ته ډېر ښه دعوتونه وکړلی شي زه هغه ځای ته نه ځم او که چېرته ځم نو د ټول نه وړاندې درې څلور ځل چې دی نو واشروم اټینډ کوم ایموډیم استعمال کما فلیجل استعمال کما چې هلته لاړ شم که شادي حال ته ځم که چېرته یو خاص پروګرام له ځم هغه ځای کې چې دی نو زه خوراک وغیره بالکل نه کوم وي اکثر دا خلکو ته دروغ وایم چې نن زما روجه ده خو چې د شپې کله بیا ګیر شم نو بیا د روجې بهانه هم نشم کولی نو کله یو بهانه کوم او کله بله بهانه کوم هومیوپیتي واحد هغه علاج دی هغه لاره ده ستاسو دپاره چې تاسو د آی بی ایس ډي نه په مکمله توګه باندې خلاصولی شي ولې چې په دې کې د داسې بیمارانو دپاره ډېر بهترین میډیسن دی لکه زه به ووایم چې مرکار په دې کې یو ډېر بهترین میډیسن دی چپارو امارګوسو دې کې یو ډېر بهترین میډیسن دی په دې کې هایډراسټس یو ډېر بهترین میډیسن دی په دې کې مرکسال یو ډېر بهترین میډیسن دی په دې کې ارجنټم نایټریک یو ډېر بهترین میډیسن دی په دې کې نټرمپاس یو ډېر بهترین میډیسن دی او د دې سره تړلی شوي نور بلها بهترین میډیسن خو چونکې آی بی ایس ډي دا په علاماتو باندې علاج کیږي موږ بار بار دا وایو چې دس از ناٹ ایلوپیتھک ټریټمنټ دی ته هومیوپیتھی ټریټمنټ ویل کیږي او هغه علاج هغه بیماری چې دغه علاج په علاجونو کې نه کیږي او اکثر تاسو ډاکټر وایي چې د دې علاج نشته دی نو د هغه نشته خبره د خپل علاج پورې محدود ده هغه د دې نه خبر نه دی چې هومیوپیتھی څه ته ویل کیږي په هومیوپیتھی کې د دې بیماری علاج کیږي که نه کیږي زه ټولو ته دا ویل غواړم خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ د هغه نه ټریټمنټ والی او که نه وي په سوابۍ کې زموږ هسپتال دی مین جهانګیري روډ باندې هلته وزټ وکړئ د هغه ځای نه ټریټمنټ وکړئ د آی بی ایس ډي دپاره بهترین زموږ ډاکټرز ناست دي پیر نواله تر د هفتې ورځې پورې دغه شانته کې که چېرې تاسو د 400 سره نږدې یې نو په مین 400 کې زموږ هسپتال مردان روډ باندې دی زموږ سینیر ډاکټر ناست وي د پیر نواله جمعرات ورځې پورې تاسو هلته ورتلی شئ که تاسو پېښور ته راته غواړئ زه یا زموږ کوم سینیر ډاکټرز دي پېښور ښار کې زموږ هسپتال دی تاسو دې ته راتللی شئ دلته نه هم ټریټمنټ کولی شئ که تاسو غواړئ چې موږ ځان ته اپوینټمنټ واخلو نو اوس د اپوینټمنټ دپاره بالکل د کال کولو ضرورت نشته دی تاسو زموږ ویب سایټ وزټ کړئ www.hydermomenhospital.com وزټ کړئ هلته نه ځان له آنلاین بوکینګ وکړئ خپل ټایم خپل تاریخ برته وښودلی شي او د هغې مطابق تاسو وزټ کولی شئ